بسم الله الرحمن الرحيم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. عزت مندو مشرانو همزولو معشومانو محبینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کال 1447 ہجری او دغه اسلامی کال لومبۍ میاشت محرم الحرام نن د جمعې مبارکې په دغه لویه عظیم ورځ باندې د هغې اتم ورځ ده 8 محرم الحرام او ان شاء الله تعالی سبا د هفته په ورځ باندې 9 محرم الحرام او د اتوار په ورځ باندې یوم عاشورا د دغه میاشتې چې د ټولو نه لوی او عظیم ورځ ده 10 محرم الحرام به ان شاء الله تعالی وی. الہ العالمین دا د دغه عظیم میاشتې محرم الحرام چې څومره عظمتونه رب لا یزال ورکړي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې بیان کړي. هغه ټول فضیلتونه ثوابونه عظمتونه د دغه میاشتې د الله تعالی زموږ او تاسو نصیب کا او د نیکو اعمالو توفیق دا الہ العالمین مونږ او تاسو له په دغه میاشت کې راکا. خدای پاک جل جلاله د زموږ او تاسو ګناهونه معاف کا. نن با ستاسو پوړاندې د قرآن مجید او د احادیث مبارکو په رڼا کې موضوع او بیان اول وخل تر اخر پورې هغه با د محرم الحرام د دغه میاشتې فضیلت او بیا خصوصا په دغه میاشت کې چې کومه لسم ورځ د یوم عاشورا د هغې لسم ورځې چې کوم خصوصي فضیلت دی په احادیث مبارکو کې په هغې باندې به ان شاء الله تعالی خبره کوو او د وخت په مطابق باندې به چې څومره ممکن وي د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک احادیث درته بیانوم. نو دا خبرې
د دغه محرم الحرام د میاشت فضیلت او بیا خصوصا د لسم ورځې د اتوار د ورځې یوم عاشورې د ورځې چې کوم فضیلت دی ډیر په ادب او په احترام او په توجه باندې دا واوري او بیا کوشش دا وکړئ چې په دې باندې څومره پورې ممکن وي عمل په دې باندې وکړئ چې کوم اصل سیز دی عمل الہ العالمین زمونږ او ستاسو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي ګوره صاحبانو ټولنا اول په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې دغه میاشت لا او دا ستاسو په نالج او ستاسو په علم کې به اضافه راځي کتا سو دا خبره په غور اوري ان شاء الله په علم کې مم ډیره اضافه راځي زکه دلته چې دی په شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه دغه ذمہ دار منبرنا دلته تعویل ماویل دا نه ویل کږي چې دام په ذهن کې ښا پلانکی ویلی او ډینګي ویلی دا نه سیده قرآن او حدیث کې چې حضور مبارک او رب لا یزال څه فرمایلی دی غزمونږ د پاره دین دی نو په غور باندې دا خبره واوري دغه میاشت اسلامی کال ډومبۍ میاشت محرم الحرام دغه میاشت لا خدای پاک جل جلاله یو فضیلت ورکړی دی یو خصوصی کمال ثواب عظمت یو ورکړی دی دا کمال خصوصیت ثواب فضیلت دا دغه میاشتې د یو څو وجو نه دی باید چې تاسو مسلمانانو ته هغه وجه معلوم شي زیر ته بیانوم په زګو الفاظو باندې یو څو وجه دي د هغه وجو نه دغه میاشتې ته فضیلت ملاو دی دا کومه چې روانه میاشت او نن د هغه اتم ورځ ده دی میاشت یو کمال ملاو دی او درې څلور وجه علماء کرامو په کتابونو کې په تاریخ کتابونو کې په احادیثو کې او په قران کریم کې بعضی وجه د هغه بیان دي چې دغه محرم الحرام میاشت لا الله جل جلاله کمال او فضیلت ولې ورکړی دی د ټولو نه اولنۍ او ډومبۍ وجه د دغه میاشتې د محرم الحرام د فضیلت او د عظمت هغه څه ده هغه وجه یې دا ده چې په کلام پاک کې په سورت توبه کې په پارا نمبر 10 کې په آیات نمبر 36 کې الله تعالی په خپل انده بذات خود دغه میاشت لا خپل انده بذات خود په خپل کلام کې دغه میاشت له فضیلت او عظمت ورکړی دی او د سورت توبه آیات نمبر 36 کې الله څه فرمایي الله فرمایي چې کله خدای پاک جل جلاله د ازمکا او اسمان پیدا کړ د ازمکی او د اسمان د پیدایش نو وخلا چې الته انسانان نو تخلیق د انسان رستو شوی دی د ازمکی او د اسمان د تخلیق نه پس الله فرمایي چې کله ما ازمکا او اسمان پیدا کړ د هغه وخت نه وخلا او دا فضیلت بروانی د محرم تر قیامت پورې او هغه فضیلت دا دی چې الله جل جلاله فرمایي چې ما 12 میاشتې پیدا کړې دي او په دغه 12 میاشتو کې څلور میاشتې داسې دي الله فرمایي منها
اربعه حرم څلور میاشتې د دغه 12 میاشتو نه داسې دي چې دغه څلور میاشتو لا ما حرمت عزت فضیلت او ثواب یوم خلق السماوات والارض د هغه ورځ نه ور کړی دی چې د کومې ورځ نه رب لا یزال د ازمکه او اسمان پیدا کړی دی د هغه وخت نه دی او الله فرمایي چې دا حرمت لما ور کړی دی دا عزت لما ور کړی دی دغه څلور میاشتو لا او آغا څلور میاشتې یو میاشت ذل قاعده چې مونږ ورته د میانې میاشت وایو ذل حجه چې مونږ ورته د حج میاشت وایو د لوی اختر او پسې دریم نمبر محرم الحرام چې مونږ او تاسو هغې ته د عاشورې او یا د حسنین کریمین علیهم السلام د هغې میاشت ورته وایو او څلورم نمبر رجب المرجب دا لګه په ګیپ باندې دا چې بزرګي میاشت مونږ ورته وایو د شعبان المعظم نه وړاندې چې کومه میاشت ده درې پرله پسې دي ذل قاعده ذل حجه او یو دغه میاشت محرم الحرام او یو د رجب المرجب الله فرمای یوم خلق السماوات والارض چې کله نه ما زمکه پیدا کړي ما اسمان پیدا کړي ما ګنتی پیدا کړي ما شمار پیدا کړي ما 12 میاشتې پیدا کړي دي په دغه نمونو باندې هغه وخت نه وخت الله فرمایي په دغه څلورو میاشتو کې چې ما کوم حرمت او عزت او فضیلت او ثواب او کمال ای خود دی دغه ثواب او کمال او عظمت دغه څلورو میاشتو نه علاوه الله جل جلاله فرمایي ما په نورو میاشتو کې نه دی خود دی او آغا څلورو کې یو میاشت دا د محرم الحرام ده نو علما فرمای چې فضیلت اول نمبر وجه ادا ده چې رب لا یزال په سورۃ توبه کې په لسم سپاره کې په شپږ دشم نمبر آیات کې په خپل باندې الله فرمای چې دا حرمت او عزت علما ور کړی دی او چې رب لا یزال جل جلاله کوم سیز لا عزت ور کوي احترام ور کوي فضیلت ور کوي د هغه سیز په عزت کې او د هغه سیز په حرمت کې څوک کمای نشي راوسته د یاد لري یو وجه خدا دا دویم نمبر یاد کړئ محرم الحرام د غمیاشت ته فضیلت او کمال ولې ملاو دی دویم نمبر وجه علماء بیان کړی دا او هغه دا دا چې د دغه میاشت فضیلت په خپل زبان صادق سره په خپل رښتونی زبان سره د دغه میاشت فضیلت په خپل باندې په احادیث مبارکو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خپل باندې بیان کړی دی یعنی رب یم د فضیلت گواہی کړی دا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یم د فضیلت گواہی کړی دا او پاغي باندې خو احادیث ډیر دي زیو ورته بیانوم امام ترمذی دا حدیث په خپل کتاب ترمذی شریف کې روایت کړی دی سیدنا علی کرم الله وجهه الکریم وعلیه السلام اغه مبارک نه دا حدیث روایت دی امام ترمذی فرمائی دویمه د محرم الحرام د فضیلت وجدا دا چې رسول الله مبارک له څور کړی دی فضیلت او عظمت ور کړی دی علی شیر خدا نا یو صاحب تپوسو کا پختنه تر وکړه اور ته فرمای قربان د رمضان کریم نه پس روزي نیول د ټولو نه زیات فضیلت او ثواب والا په کومه میاشت کې دی دا تپوسیا علی شیر خدا نه کړه رضی الله عنه د رمضان کریم نه پس چې هغه ټولو کې بهتر دی هغه فرض روزي دی دا غي نه پس روزي په کومه میاشت کې د ټولو نه بهتر دی علی شیر خدا څور ته فرمایي اور ته فرمایي عمدہ سوال یو ځل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا
یو چا یو صحابي یو صاحب اوک زپ خپل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه مجلس کې موجود ما اوس جواب ورکي ځان نه جواب نه ورکي رسول الله مبارک حدیث ورتوي اومدغه تپوس اے صاحب چې تا مان وک اومدغه تپوس ز موجودم چې رسول الله مبارک نه چا وک ورتوي فرمایل یا رسول الله مبارک رمضان کریم نه پس پکال اسلامی میاشتو کې د ټولو نه بهتره روزه نفلی د کومي میاشتي حضور علیہ السلام ورته فرمایل علی شیر خدا دغه صاحب ته فرمایي چې اومه غزتا توایما حضور علیہ السلام په جواب کې ورته فرمایل ان كانت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله رسول الله مبارک سورته فرمایل اے صاحبہ ان كانت صائما کچرت ته د رمضان کریم نه پس د روزو د نیولو اراده لري چې نفلی روزي ونسي بعد شهر رمضان پس د رمضان کریم مبارک نه حضور مبارک ورته فرمایل فصم المحرم ته روزي د محرم الحرام په میاش کې ونس زکه دا میاش د حرمت والا فضیلت والا دا او رسته ورته بیا وجم بیان کړه فانه شهر الله محرم الحرام دا د رب میاشتا شهر الله الله یې د ازما میاشتا او بیا ورته حضور مبارک حدیث علی شیر خدا فرمای مخ کی چې بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې فيه یوم یتوب الله وی چې حضور علیہ السلام فرمای چې په دغه محرم الحرام کې یو ورځ ده او هغه ورځ نه مراد لسم محرم الحرام د عاشوري ورځ هغه تر مراد ده نبی علیہ السلام فرمایل په دې کې یو ورځ ده یو قوم نه مراد په حدیث کې بنی اسرائیل دي یو قوم په دغه ورځ باندې زما رب ته توبه وستلې وا زما رب د دغه قوم توبه قبول کړې وا چې څوکم او کوم قوم هم په دغه ورځ باندې د بنی اسرائیل نه پس هم رب ته د خپل ګناهونو توبه وباسي نبی علیہ السلام فرمای دغه قوم خلق ته رب لا یزال بخنه او مغفرت او هغه ورځ کوم ورځ ده لسم محرم الحرام ګوره دا د سعودي په حساب باندې هفته ده د حکومت پاکستان په حساب باندې اتوار دی خدا هفته او اتوار که څوک اونسي نو په هر صورت باندې دا ورځ انسان حاصلول شي هفته ورځ انسان یا لسم ده او یا نهم ده نو هفته اتوار د سړی اونسي لسم خو پکې راغی هم د حکومت د سعودي اعلان مطابق او هم د حکومت پاکستان دا لسم دی یا نهم دی یا لسم دی اور سره که د اتوار ورځ شي نو یا بل لسم شي او یا بل یو لسم شي په هر صورت باندې چې په دغه دوه ورځو کې انسان روزه ونیسي په هر صورت باندې انسان ته د لسم ورځې فضیلت حاصلېږي خطا کوي نه انسان نه هفته اتوار او حضور مبارک د یو قوم د توبې د معافی ګارنټي ورکړي چې کوم یو انسان په دغه ورځ باندې کینی الله ته توبه وباسي موږ الحمدلله الله تعالی ته هر ټیم توبه وباسو خو بعضې توبه په اهتمام باندې لږه په اهتمام باندې نو د هفتې په ورځ باندې په خپلو ګناهونو باندې انشاءالله او د اتوار په ورځ باندې په خپلو ګناهونو باندې توبه به وباسو رسول الله مبارک په حدیث کې ګارنټي ورکړې رب لا یزال به د دغه انسان د ګناهونو توبه قبلوي نو فضیلت یې دی او بیا الترغیب والترهیب علامہ امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ دا حدیث و کتاب دے یو مجموعہ دا الترغیب والترهیب باقی کی حدیث دے عبداللہ ابن عباس نہ روایت دے عبداللہ ابن عباس پا صحابوں کی یو مقام والا شخصیت دے اگر فرمائی وچ حضور مبارک او فرمائل من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما الفاظ دا حدیث داری عبداللہ ابن عباس فرمائی من صام يوما من المحرم
فله بكل يوم 30 يوما. رسول الله مبارک او فرمایل زکه دغه میاشت فضیلت دی. رسول الله مبارک په حدیثو کې بیان کړی دی. عبد الله ابن عباس فرمایي رسول الله مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په محرم الحرام میاشت کې یو روزه ونیوه، او په دې کې د عاشورې د ورځې خبره نه ده چې کوم هم وي، د اول نه وخله تر اخیر پورې یو روزه یې ونیوه، فله بكل يوم 30 يوما. په دغه یو روزه باندې به الله جل جلاله د دغه انسان له د دیشو روزو نیولو ثواب ورک. یو روزه داسې ده لکه دیش. یو انسان به په بندگانو کې تعالی یو شی دوچند درکا یا بیدری چند درکا یا بیا لس چند درکا. لس چند نه زیات چرته مونږ او تاسو نی اوریدلی چې چا سره محبتي او د لس چندو نه زیات یا اغله یو سیز ور کړی. رب می فرمای زه ل دیش چندار کوم. یو روزه ونسا په محرم الحرام کې حضور مبارک فرمای د دیش روزو ثواب دی پاغه باندې. نو د دغه میاشتې د فضیلت دویمه وجه عمده ده چې د دې فضیلت په احادیثو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه وارد دی او منقول دی. دریم لمبر وجه دغه محرم الحرام میاشت لا دا خبر زده کړئ تاسو په علم کې به اضافه راځي الله ولی فضیلت ور کړي. دریم لمبر وجه دا ده چې په حدیثو کې چې څومره احادیث دي او صحیح احادیث دي په هغه کې 12 میاشتو مختلف ذکر راغلی دی. داغه د ورځو داغه د شپو داغه فضیلت او ثواب راغلی دی. دریم لمبر د دغه میاشتې د فضیلت وجه دا ده چې یو میاشتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابه یا الله جل جلاله شهر الله ورتنه ویلي دا سی ویلی دا میاشتا ډیر فضیلت والا دا ډیر ثواب والا دا. خود یو میاشت په بابت کې ما سوا دی یو میاشت نه چې هغه محرم الحرام دا د دین ما سوا یولس میاشت دی. په دغه یولس میاشتو کې یو میاشتم رب لا یزال جل جلاله رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابه کرام و مبارکانو شهر الله نه ویلای د رب میاشت ورته نه ویلی. خو په میاشتو کې یو میاشتا شهر الله ویل شوی د رب میاشت او رب ته نسبت شوی او رب دغه میاشت خپل ځان ته نسبت کړی. هغه میاشت په احادیثو کې بل میاشت نه هغه محرم الحرام میاشت. تاسو وګورئ حدیث د ترمذی په حدیث د ترمذی کې رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حدیث روایت کگی او پاگے کی الفاظ دادی فإنه شهر الله. دا محرم الحرام میاس چې دا شهر الله. بیا د دې مقصد محدثینو څه بیان کړی چې دا میاش دا الله میاشتا. نو دایه د فضیلت دریمه وجه ده چې د دغه میاشت نسبت چاته شوی دی د دغه میاشت نسبت رب لا یزال ته شوی دی چې هغه په ټولو بره دی هغه خالق دی مالک دی رازق دی ټول انبیا صحابه اولیاء اتقیا دا ټول مخلوقات دغه رب ته محتاج دي رب هیڅ چاته نه دی محتاج هغه خالق او مالک او رازق او معبود برحق واحد لا شریک ذات هغه ذات ته نسبت شوی د دغه میاشتې ځکه علما فرمایي چې دغه میاشت له خدای پاک جل جلاله یو خصوصي فضیلت او کمال ورکړی چې دغه کمال نور میاشتو له الله جل جلاله نه دی ورکړی. شهر الله څه مطلب دی الله میاشت الله څه کوي په میاشت باندې په ورځو باندې الله د زمانه نه د ورځو نه دی نه پاک دی منزه دی مبرأ دی. شهر الله مقصد دا محدثین فرمای چې الہ العالمین اور تخپل میاشت وی مقصد یې دا دی چې په دغه میاشت کې رب لا یزال د طرف نه ډیر په کثیر تعداد باندې خیرونه برکتونه رحمتونه نازلېږي.
د شهر الله مقصد دا دی د الله میاشت، یعنی خدای پاک جل جلاله په دغه میاشت کې په خصوصي توګه باندې په خپل مخلوقاتو باندې رحمتونه نازلي، برکتونه نازلي، خیرونه نازلي، او دا کوم خلقو ته ملاوږي دا د الله خیر، د الله برکت، د الله رحمت، دا کوم خلقو ته. علما فرمایي چې کوم خلق په دغه میاشت کې د نافرمانی او ځان ساتي او د الٰه العالمین جل جلاله په اطاعت کې مشغول وي، دغه خلقو ته په دغه میاشت کې په خصوصي توګه باندې رحمتونه، برکتونه، فضیلتونه، ثوابونه د الٰه العالمین د طرف نه ملاوږي. څلورم نمبر وجه درې مرتبه بیان کړي، رب ول حرمت ور کړی، رسول الله مبارک ول فضیلت ور کړی، شهر الله دا. څلورم نمبر علماء کرام فرمایي چې د دغه میاشتې فضیلت په خصوصي توګه باندې ذکر دی چې دا د کال ابتدایي میاشت ده، د اسلامی کال دا ابتدایي میاشت ده. الٰه العالمین دغه میاشتې نه د اسلامی کال شروعات کوي. علما فرمایي رحمتونه یم د دغه میاشت زیات کړه، برکتونه یم د دغه میاشت زیات کړه، فضیلتونه، ثوابونه، عظمتونه یم د دغه میاشت زیات کړه. ولی وی چې وجه دا ده اعلان کا الله تعالی خپل مخلوقاتو ته اعلان کا، ازما مخلوقاتو ما د اسلامی کال ابتدا د داسې میاشت نه وکړه چې هغه د زما میاشت د برکتونو میاشت، د خیرونو میاشت، د ثوابونو، فضیلتونو، عظمتونو میاشت. الله اعلان کوي که په دغه میاشت کې اسلامی کال لومبۍ میاشت کې چا په عبادت او په اطاعت باندې شروعات وکړه او په دې باندې دوام وکړه، استقامت یې په دې باندې اختیار کړه، رب می فرمایي څنګه مچ په اوله میاشت کې خیر او برکتونه ورکړه، په منځ کې به مرته خیر او برکت ملاوږي او په آخر میاشت کې به مرته خیر او برکت ملاوږي. گویا کې دا د رب اعلان دی د اسلامی د اول میاشت د محرم الحرام د خیرونو د برکتونو الٰه العالمین د طرف نه اعلان دی. اول میاشت ما اسلامی کال پیدا کړه، محرم الحرام، په دې کې خیر دی، فضیلت دی، په دې کې ثواب دی، په دې کې عظمت دی، د دې په نیکیو کې د نورو میاشتو نه زیات ثواب دی. خدا م یاد لرئ د دې په نافرمانیو کې د نورو میاشتو نه زیاته ګناه ده، د بلې میاشتې ګناه هغه هم ګناه ده، یو قبیح کار دی، ګناه یو قبیح عمل دی. خو په حرمت والا میاشتو کې قرآن کریم آیات په دې باندې دلالت کا چې په حرمت والا میاشتو کې د الله نافرمانی کړل دا د نورو میاشتو د نافرمانی نه څو چنده زیاته ده. او په حرمت والا میاشتو کې چې یو پکې محرم الحرام دی، پاغې کې د الله جل جلاله نیکی او اطاعت کړل دا د نورو میاشتو د نیکی او د اطاعت نه په ثواب کې څو چنده زیات ته د الله په نیز باندې. نو د کال لومبۍ میاشت ځکه الله جل جلاله فضیلت او عظمت ورکړی. او پنځم نمبر وجه اخیرنۍ د دغه میاشتې د فضیلت دا تاسو اندازم نشئ کولی چې په دغه میاشت کې، او دا یو تفسیر دی، تفسیر معارف القرآن په نوم باندې هغه هم دا لیکلی دی او ډیرو داسې تاریخ کتابو دا خبره لیکلې ده چې د دغه میاشتې د فضیلت او د عظمت پنځم نمبر وجه دا ده چې په دغه میاشت کې یو ورځ ده چې هغې ته ویل کېږي لسم محرم الحرام، د عاشورې ورځ. او دا داسې ورځ ده او دا ورځ په دغه میاشت محرم الحرام کې ده، د هغه ورځ عاشورې ورځ، لسم محرم ورځ. تاریخ کتابو لیکلي دا داسې ورځ ده چې په دې باندې په کثیر تعداد کې، په ډیر تعداد کې ډیر د فضیلتونو والا کارونه شوي دي، ډیر د عظمتونو والا کارونه شوي دي. تاریخ کتابو لیکلي دي چې په لسم محرم الحرام باندې آدم علیه السلام مبارک تخلیق او پیدایش شوی دی. په لسم محرم الحرام باندې حضرت نوح علیه السلام مبارک په قوم باندې چې کله عذاب راغی د اوبو، او قرآن کریم سورت هود پارا نمبر 12 کې الله فرمایي جودی
دا د یو غر نامه ده جودي. خدای پاک جل جلاله نوح علیہ الصلوۃ والسلام ټول قوم غرق او پاغه کشته کې ور سره تقریبا 80 کسا یا 100 کسان متبعین صحابه را اوخاته نوح علیہ السلام را اوخاته او په هغه ابو باندې ټول قوم د نوح علیہ السلام غرق شو. په سورۃ هود کې داغه واقعیا بیان شوی ده. خدای پاک جل جلاله چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره په دغه کشته کې سواره کوم صحابه کرام او کوم د الله مخلوقات ور سره کاغه له خدای پاک جل جلاله نجات دغه طوفان نوح نو ور کړی دی ایم په لسم محرم الحرام باندې ول ور کړی دی. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام په بابت کې الله فرمایي ورفعناه مکانا علیا. الله فرمایي ما ادریس علیہ السلام د زمکه نه اوچات ځای جنتونو ته وخېجاوه. علما فرمایي ک ادریس علیہ الصلوۃ والسلام مبارک الله جل جلاله زمکه نه جنتونو ته خېجولې دی ام د محرم الحرام په لسم ورځ د عاشورې په ورځ باندې خېجولې دی. داغه نه پس ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله نمرود په اور کې واچاوه اغم لسم محرم الحرام او بیا د نمرود د اور نه چې په سورۃ انبیاء کې په اولسم سپاره کې الله جل جلاله اور ته فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. ای ورا تزما مخلوق زما د امر د اندر نلاد نه زما خلیل علیہ السلام پتا کې پروت دی ګلی گلزار شپه د باندې نه ډیر زیات یخ نه ډیر زیات نه گرم سلامتیا والا شه چې د تکلیف نه. علما فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام باندې چې اور د نمرود رب لا یزال ګلی گلزار ک او د مبارک پکې سالم غانم او بچ هوا ته اغم د محرم الحرام د عاشورې ورځ دا لوی لوی واقعات. ایوب علیہ السلام له خدای پاک بیماری نه شفا ورکړه دا ورځ وا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره 40 کال پس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچای مبارک ملاو شو چې د یعقوب علیہ السلام مبارک هغه پس د سترګو نظر ختم شوایو. قرآن کی سورۃ رعد کی پارا نمبر 13 کې الله فرمایي چې نظر د یعقوب علیہ السلام ختمو کله چې یوسف علیہ السلام خپل قمیص ور ترولېګا او ته فرمایي د ازما قمیص ته د پسترګو باندې کېدا الله به د نظر واپس کا. کله چې یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام قمیص مبارک په خپل سترګو باندې کې خود الله په قرآن کې فرمایي فرتد بصیرا سمدستی د دغه قمیص مبارک په خاطر باندې د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه نظر الله بیرته واپس کړ چې دغه نظر یې واپس شو او یوسف علیہ السلام سره 40 کال پس ملاقات کو اغم په محرم الحرام کې لسمه د عاشورې ورځ وا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې د جیل نه آزاد شو د عاشورې ورځ وا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې د مصر بادشاہ وګرځیدا چې د یو غلام په نوم باندې خرڅو او مصر بادشاہ وګرځیدا او په بادشاہت باندې کې ناستا. علما فرمایي د محرم الحرام عاشورې لسم ورځ وا. موسی علیہ السلام ته تورات ملاو دی د عاشورې په لسم ورځ باندې. داود علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته زبور ملاو دی د عاشورې په لسم ورځ باندې. عیسی علیہ السلام ته انجیل ملاو دی د عاشورې په لسم ورځ باندې. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام رب لا یزال زمکه نه اسمانو ته خېجولای دی د عاشورې محرم الحرام په لسم ورځ باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام له موسی علیہ السلام قوم لا رب لا یزال د فرعون نه نجات ورکړی دی. فرعون رب لا یزال په بحر قلزم کې غرق کړی دی. علما فرمای اغم په محرم الحرام د عاشورې په لسم ورځ باندې. څومره غټ غټ واقعات او بیا چټول نه غټه واقعه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د سترګو تور د حضور علیہ السلام لخت جگر د امام حسن رضی الله تعالی عنہ مټي او لاسونه د فاطمه الزهرا بتول علیہ السلام د زړه ټوکړه د صحابه کرامو منظور نظر سید الشهداء امام حسین رضی الله تعالی عنہ په 61 هجری کې د کربلا په میدان کې د یزید پلید ملعون په حکم باندې چې هغه مبارک شمر ملعون خبیث کلاب النار
په خپل لاس باندې دغه پاک سر مبارک د حسین مبارک د تن نه جدا ک چې حضور مبارک خپل کړهو چې حضور مبارک د خپل لاس شفقت په هغه باندې اخودو چې حضور مبارک د سر په خپل سینه باندې اخودو حضور علی السلام مبارک ځان ترا جوخ کړهو هغه سر مبارک شمر د یزید پلید ملعون په حکم باندې چې تن نه جدا کړه یو ډیره د کرب او ډیره د تکلیف ورځ د مسلمانانو لپاره اوسم هغه ورځم د محرم الحرام 61 هجری د عاشورې ورځ دا کوم چې روانه ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت په هغه کرب و بلا هغه د مصیبت او د تکلیف والا په کوفه کې هغه میدان کې چې دا یزید په حکم باندې د کوفی گورنر موږ دا قصه بار بار بیان کړم دا بیانې دو طاقت انسان نه لري دا نه بیانېږي په منبر باندې هغه طاقت په انسان کې نه خو غرض په 61 هجری کې چې دا یزید پلید ملعون دا کلاب النار دا شرابی دا زانی چې هر څومره نفرت د یزید پلید سره وشي الله په ذات باندې قسم دا نفرت کم دی دا ملعون انسان چې په کوفه کې کوم گورنر مقرر کړی دی عبید الله ابن زیاد دا ابن زیاد ملعون دا کلاب النار دغه خبيث د امام حسین سید الشهدا مبارک رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې لشکر تیار ک او داغه سپای سالار یې وګرځاو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ګور پلار یې د 10 مبشرون دی سعد ابن ابي وقاص دا 10 مبشرو صحابون دی پلار یې او عمر یا دا عمر دغه زویو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص چې د حکمرانۍ او د سیټ په لالچ کې راغی عبید الله ابن زیاد د کوفی گورنر دغه لشکر سپای سالار ک او د امام حسین مبارک په خلاف باندې ولاګ او شمر ملعون خنزیر اغله دا ډیوټي ورکړه چې تب د امام حسین مبارک سر د تن نه جدا مونږ لراوړي او ما کار دوک دا یاد لري یو خبره دل تر تکوم چې کوم خلق د یزید دفاع کا او د یزید په دبا کې راضی او نعوذ بالله من ذلک رحمت الله تعالی علیه ورته لعنت الله علیه هغه خلق د خپل علم باندې لګ نظر ثانی وکا هغه خلق د خپل تاریخ باندې نظر ثانی وکا هغه خلق د اشخاص او تابعداري مکا د قران د حدیث د تاریخ د صحیح تاریخ اوراق د وګوري پانه تاسو نه زیو تاسو کړم مسلمانانو مؤمنانو یو کس په یو علاقه کې د خپل ځان نه گورنر کېدی شي چې بادشاہ وخت څوک گورنر نه کا داغه نه پس دویم ته پوستانه دا کړم چې بادشاہ وخت د طرف نه گورنر ته د یوشي حکم ونشي هغه گورنر کړی شي خپل ځان نه به یو کارو کا او داغه نه رستو چې بیا گورنر سپای سالار عمر ابن سعد ابن ابي وقاص جوړي او بیا شمر ته ډیوټي سپاري او بیا د امام حسین مبارک سر تن نه جدا کیږي او دا یزید پلید دغه زمانه 61 هجری حکمران دی بادشاہ دی ناجایز د ته پته نه لګي دی نه خبر دا خبر تاسو عقل منی دا خبر تاسو ذهن منی خدای پاک جل جلاله کنن یزید څوک دفاع کا رب لا یزال د قیامت پر ورځ باندې حشر یزید سره وک رب لا یزال د زمونږه حشر قیامت پر ورځ باندې امام حسین اهل بیت سره وک او با خیانت چرته کا وی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه باندې دروغ تړي هغه نو چې چا پښتنه وکړه چې ستا موقف د یزید په باره کې څه دی وی چې هغه سکوت اختیار ک خاموشي اختیار کړه لہذا نو یزید په بابت کې امام سیب سکوت اختیار کړای ته سکوت اختیار کړه په دغه منبر باندې ارته قسم خورم او دغه خبره قیامت په ورځ باندې ذمہ دار ما چې امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه سکوت موقف نه دی امام اعظم ابو حنیفه نه پختنه شوی د یزید په بابت کې د هغه موقف خاموشي نه دی امام اعظم ابو حنیفه تاریخ خلقان وګوره معتبر تاریخ دی امام اعظم ابو حنیفه فرمایي چې صراحتن خکارم لعنت پکړای شي او په نوم باندې لعنت پکړای شي دا د
امام اعظم ابو حنیفه موقف دی سلور واړو ائمه امام مالک رحمت الله تعالی علیه کتاله خدای پاک لګ علم درکړی دا حسد چشمه د سترګو نه لری کړی او صحیح اوراق ګوري امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمای په یزید باندې اشارتنم لعنت کړی شي نوم یم اخیشته شي او لعنت پکړی شي امام اعظم ابو حنیفه لیکلی تلویحا تصریحا تلویحا ویلکږي اشارتن تا تصریحا ویلکږي په نوم اخیشتو باندې داسې چې په یزید باندې د لعنت د یزید په لشکر باندې د لعنت او امام احمد بن حنبل کفر پوری موقف دی کفر پوری چې دغه سي انسان ته سره مسلمان نی ویل پکار کافر ورته ویل پکار دی او امام شافعی رضی الله عنه هغه د اهل بیت ډیر لیونای عاشقو هغه بسوي چې کچرتا رافضیت شیعتوب دا نوم د اهل بیت د محبتي ز ټولو نه غټ رافضی امام شافعی فرمایي دا لګ ډیر ثقلین ویلکږي انسو جن د گواشي چې امام شافعی شیعه دی کو څوک شیعتوب دي ته چې اهل بیت سره با محبت کړي مونږ اهل بیت سره محبت ته دا د ایمان حصہ ده امام شافعی سے موقف څه دی هغه موقف یو دی صرف هغه چې اشارتن نه په یزید باندې چې لعنت کړي نوم به یاد او لعنت بکای پاغه باندې قسم دی الله په ذات باندې چې دا موقف د ائمه اربعو دی رحمت الله تعالی علیه مونږ دغه خلکو سره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابی رسول دی هغه دفاع مون اهل سنت و جماعت به حیثیت صحابی کړو څوک چې په هغه کې زبان درازي کا رسول الله تر ناراضه دی صحابم تر ناراضه دی او ربم تر ناراضه دی الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فرمای خدای ته وګوره خدای ته ما صحابو کې تاسو خبره مکړې بس اپرې دی یزید سره مونږ کلیر کټ موقف دا دی لعین دی خبیث دی زانی دی شرابی دی مردار دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ قتل د خپل باندې کړی یا بل واسطه او یا بلا واسطه یو خبره یا چاته حکم کړل او یا په خپل باندې کړل څوک چې دغه پلید دی پاکا رب لا یزال د قیامت پر ورځ باندې دغه پلید سره اوچت کا رب لا یزال د مونږه حشر صحابه او اهل بیت سره دا غلطه خبره دا ملعون په دغه ورځ باندې عاشورې په ورځ باندې دا عظیمه سانحه شوی و او مونږه ماتم نیو قائل ماتم حرام دی مخوال حرام دی کپڑے شلول حرام دی ځانون وال حرام دی تورې کپڑے اچول په دین یت باندې چې څوک په نیت باندې بیا حرام دی اسی اچھی څه خبره پکې نشته جایز رنگ دی دا خو زړمو دا یاد لره په غم د حسین کې غمگین دی دا یاد لره زړمو غمگین دی او دا چې څومره په دنیا کې یو دا زړم غمگینی لکه رسول الله مبارک چې زړه غمگینو دا سید الشهدا حمزه مبارک او د سید الشهدا امام حسین علیه السلام زړه او یو به حیثیت یو مسلمان په کار د چې ارچا زړه شي غمگین شي په دې باندې نو موږ داغه دفاع نکړو بالکل یزید یو ظالم بادشاہ او رب لا یزال داغه سره خپل حشر وکا او امام حسین علیه السلام د خدای درجات بلند کا اخیرانه وخت پوره دی بلکې اوخت هم دغه روزه را ناغش و پاتې شو د محرم الحرام روزه ونسی سیدا یو لسم باندې مونس لا نهم باندې مونس په لسم باندې مونس دا مسنون دغه حضور علیہ السلام هغه حدیث الفاظ ارتیاما انی احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله نبی علیہ السلام فرمایي چې د عاشورې د ورځې روزونی و زما الله نه امید دی چې ترشوی یو کال ټول ګناهونه به ورته معاف کړي بیا صحابه ورته فرمایل چې دغه یو ورځ کې خو د یهودو اعتبار ازي په لسم باندې يهودم نسی حضور علیہ السلام ورته وی چې خیر دی تاسو يهودو مخالفت وکړي یا ور سره نه هم ملګری کړي یا ور سره یو لسم ملګری کړي نو دی وجه نه دوه روزه مسنون دي یا د نه هم د لسم او یا د لسم او د یو لسم دا روزه ونسی الله د رضا لپاره بیبیان فرمای چې رسول الله مبارک نه په نفلی روزو کې محرم روزه بالکل نه پاتې بالکل نه پاتې او دا په یو وخت کې فرض و دا محرم روزه بیا چې رمضان کریم روزه فرض شوي د دې فرضیت ختم شو او سنت او مستحب ده کوشش وکړئ ګرمیم د ماتم پتا دا تکلیف او داخلي د دې ټولو خبرو اجر دی اجر صاحبانو په دې باندې انسان ته اجر ملوي زمام ګرمي کیږي تاسو هم ګرمي کیږي خدای د زمونږ د قبر او د جهنم ګرمي نه وساتي دې وجه نه کوشش وکړئ امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه درجات اسیم اوچت دي خو د محبت اظهار د لپاره صدقه څوک کا کلاس اوچت کا کو روزه ونسی
که هر قسم کارو کا او په نیت د ایصال ثواب باندې او په نیت د ایصال ثواب باندې بالکل جایز د امام حسین مبارک سره محبت ته مونږ اهل بیت سره محبت ته مونږ صحابه سره محبت ته رب